موجوده چې کومه میاشت شروع ده دې ته د شعبان میاشت وایي او زمونږه پښتانه ورته د شوق قدر میاشت وایي د دې میاشتې یو فضیلت راغلی دی او د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالخصوص د روزو ذکر کړی یو خود دې میاشتې پنځلسمه ورځ باندې روزه ده چې زموږ خلق وته د شپې ته شب برات وایي او دې ورځې ته د شوق قدر ورځ وایي لیکن دا میاشت غونډه برکتی ده دا حدیث چې ما وی دی کې زه خبرې درته کوم غونډه میاشت د برکت میاشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په ټوله میاشت کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري په ټوله میاشت کې به ډېرې روزې نیولې عائشہ صدیقہ فرمایي کہ رسول اللہ مبارک پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابے دا شوق قدر بیاش نیولا بلکہ یو حدیث کی دا سی دی چی یسوم شہرین متتابعین پر لپسی دو میاشت روجی بنیولے یو بشعبان و بل برمضان و خیر اگر نور خبر د طالبانو دی پاغیز تاسو ته څه خبره نکوم صرف دومره ده چې د احادیث متعلق په یو حدیث کې هم دقه د بخاری حدیث هم دی چې د شوق قدر به اکثر روزي نیولې د شعبان د میاشت او زمونږ د طالبان وی اکثر له حکم د کلی نو کوي چې ټوله میاشتې نیولې د نو دینه مراد اکثر وی مراد دي د بس خلاصه شو نور خبرې پکې وګدې نه کو خو زه به دا ویم چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته او د نورو بیبیانو نه چې رسول الله مبارک با د شوق قدر د دې شعبان د میاشتې اکثر ورځې روزې نیولې ډېرې روزې به پدې کې نیولې او دا به مستقل نیولې نو ګوره دا میاشت د برکت شو دا میاشت ځان له د عظمت میاشوا د برکت میاشوا او زمون دار ورځ چې دی جمعې ورځ تقریبا لنډې ورځې دي موسم هم پکې یخ دی نو په دې ورځو کې بیا دا روزي نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپل نیولې دي بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان وی پدې میاش کې د انسان عمل الله تخیجی نو زه دا خوخم چې زما روجي او زما عمل الله توخیجی چې فرشتي الله ته وی نو داسې به ورته وی چې الله مونږ خو د عمل راوړو خو په داسې حال کې مروړو چې د روجا و اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ مخیجی د زیارت پر ورځ مخیجی بعض اعمال مازیګر خیجی بعض اعمال سحر خیجی اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شوق قدر په میاش کې روزانه الله ته پیش کیږي او خیجی باغه الله خبردار نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کیږي نو یو خو کوشش کوه چې نیک عمل وکړي او دویم دا چې په داسې حال کې دی او خیجی چې ستا د روجي د دې په وجه به نبی علیہ السلام د ګل دروازې روجه نیوله او د زیارت دروازې روزه به نیوله دا به زیات نیوله وی د ګل پر عمل الله تخیجی د زیارت پر عمل الله تخیجی نو دا خوخم چې زما د عمل الله ته اوخیجی او روزه دار نو یو خدا شوا چې د شوق قدر په میاش کې کوشش وکړي چې د دې میاشت اکثر ورځې تاسو روزه ونیسئ بلکې زموږ علما لیکي وی که د لومبیا میاشت نه شروع کی او دا روجی اونیسی او اخر د میاشت یو سور ورځې پریدي
صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي نو دا ډېره بهتره ده. بیا دویم دا دی چې دا دې میاشتې 15مه ورځ او د دې میاشتې 15مه شپه د شپې عبادت او د ورځې روژه. دا حدیث ما ستاسو مخکې ولوسته. لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم، بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي ادرته اجمالي ویم. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شب قدر شپه وه لکه د دې میاشتې 15 شپه چې د راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک نشتا په کوټه کې. زما دا خیالو چې کیدی شي حضور پاک چې ته بلی بیبي لا ورغلی د کشپه ده د پیغمبر مبارک دا عادتو چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله. او قانون هم دا دی چې د انسان ګڼې ښځې وي نو دی به انصاف کوي، یو شپه یو ورځ یو بیبي سره، بله شپه ورځ بلې بیبي سره. که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی. او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګول، مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي. او که د دوی څه ضرورت وي نو چې ما ته ووایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم. نو حضور پاک عائشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته، چې کټ کې نشته نو عائشه وی ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له به تلي نو راپاڅېدم. چې راپاڅېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو. بیا مې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام چې د فاطمې کره نه تللی لورې ده هلته چې ورغلمه هغې ته مې وویل چې حضور پاک وی چې دلته خو نه دی راغلی. نو زم پاسېدم، حضرت علی هم پاسېد، حضرت فاطمه هم پاسېده او ماشومان هم پاسېدل. جماعت کې موقت نشته نو ورپسې روان شو. نو د بقی مقبرې ته حضور پاک تلو، هغې ته ورپسې لاړ. بقی ته څنګه ورسېدل؟ یا خدا و چې دوی ته پته و چې نبی علیہ السلام د شپې به کله کله د بقی مقبرې ته ته نو په هغه اندازه دی بقی له لاړل. لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی ادا دی چې رسول الله مبارک په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارک نه به یو خاصه خوشبو تله نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده. نو چې کوم به نږدې صحابه و هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه نو هغوی ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دی. دا د شاتو مچی نه، ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو مې چې د پیټۍ نه دا مچی ځي، څوک ګل راوړي، څوک رس راوړي، څوک اوبه راوړي، بله مچی ځي او په یو ځای یو 100 پیټۍ پرتې نو هر مچی د خپلې پیټۍ له راځي بلې له نه ځي. او بل په دې لاره کې غلطي کېبله دا 2-3 میله په دې شړشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وي نو په لاره نه خطا کېږي. مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو، لارو ته ګورو، بورډونو ته ګورو نو زمونږ نه لار نه خطا کېږي چې دش بیابانې اس پته پکې نه لګي. قسم دی که انسان ته پته ولګي چې زه په کومه ځم او په کومه به نه راځم. ته خو مونږ ته سړک معلومې، مونږ ته لارې معلومې، په هغې راځو. نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته، نو ورته بوټ لګېدلی چې تنګي دومره کیلومیټره، نو ورته بوټ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په پلانکي ځای کې ده، دا په څه راځي؟ ګوره الله پاک ډېر لوی بادشاه دی. د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړې ده. دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي. او دا هرې پیټۍ د بکسې د مچو خپله خوشبو ده چې 100 پیټۍ دي د 100 ځان ځان له خوشبویي ده، ځان ځان له بوی دی. نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته
نو د دې پیټه مچه اق مچه پسې پاغه خوشبو دي چې دا الته په کوم ګلونو ګرځي نو دا بل مرګرم الته کې علاقې ته ځي او چې واپس راځي نو چې په کوم لار تلی دا خپل خوشبو په ذریعہ چې دلته دا ما لار ده او دا پیټه نه هغه خوشبو دي نو خپل پیټه ته ځم رس کني مچه باندې خو یې لیکلې نه دي زمون خدا سړی پته لګي چې د سترګې وړې دي د غټې د پوزه وړه د غټه سور دي سپین دي مچه خو ټول یو شی دی دغه خو پته نه لګي نو دی کا خپل پیټه پیجنې چې بلې پیټه له ورځي نه نور مچه لاول بین کې چې دا زما والا دا کنه دا خوشبو نه پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لار به یو خاص خوشبو پاتې شو دا خوله مبارکه خوشبو یا نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته و چې په دې لار رسول الله مبارک تللی نو چې دی ورپسې لاړل نو رسول الله مبارک په بقی په مقبره کې په سجده باندې پروت دی د بقی مقبره کې او جالي او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړی دي نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کوي ان تعذبهم یا الله کته زما د امت لا عذاب ورکه فانهم عبادك ستا بندگان دي ستا مریان یو مریله چې څوک سزا ورکي څوک ته تپوست شي کولی چې دا ولی ورکه زما مری سره باندې یو زویله که څوک سزا ورکي وهي څوک وته نشي ویلی چې دا ولی وهي هلکه زما زویل سره باندې کته وته دا ولی وهي دا ماشوم خپل لاروا دا زما زوی دی او خلق به م وایي چې لکه دا زوی چې وایي د به څه غلطي کړي څروانۍ به یې کړي دا غلام نوکر چې وایي د به خامخا څه زیاتې کړي هسې به څه څوک څه نه وایي نو ان تعذبهم یا الله که د خپلو بندګانو له عذاب ورکې نو فانهم عبادک ستا بندګان دي خدای ستا مریان دي ستا نه څوک تپوس ته شي کولی چې سزا ورکې الله ته ظلم نه کې خامخا به د بنده څه زیاتې کړي نو سزا به ورکې ستا اختیار دے ستا خوخه ده ته زیاتې نه کې لیکن وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم خو خدای که دا بندگانو بخې نو تا نه څوک تپوس ته شي کولی زورور ذات دی زورور هېڅوک درته دا نشي ویلی چې دا ما ګناه کړې وه ما لږه کړې وه زه دې دوزخ ته واچولم د ډېره کړې وه دی وبخه دا تپوس ته نه څوک نشي کولی دی دې مفته کې وبخه دا تپوس ته نه څوک نشي کولی او د حکمت خاوند دی حکیم ته څوک دا نشي ویلی چې ما له دې لږه دارو راکړل او هغه له دې ډېر ورکړل دا ما له دې لس پوڼې راکړې زما بیماري زیاته ده هغه له دې 50 پوڼې ورکړې بیماري کمه ده حکیم نه څوک دا تپوس نشي کولی حکیم ته پته وي چې د دې بیمارۍ دپاره دا دارو پکار دی هغه له دا دارو پکار دی حکیم ته پته وي چې د دې بیمار دارو سهار او ماښام خوړل پکار دی او د هغه بل په شواروز کې یو ځل خوړل پکار ته د حکمت خاوند دی پروردګار او رسول الله مبارک جاړي ښه زمونږ ستاسو دپاره د امت دپاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته ځي سره د دې نه قسم دی چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر مدینه شریفه کې د دنیا یهودیانو او هر یهودي د پیغمبر د سر دشمن دی مدینه شریفه کې بلا منافقانو په هغه زمانه کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی او سره د هغې په نیمه شپه چاته نه وای او بقي ته تللی دی او په سجده په دا خاورو کې پروت دی په دا خاورو کې او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک وختې دي یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده لكل نبی دعوة مستجابه د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده اب خامخا قبلیږي چې څنګه غواړي هغسې به قبلیږي غټه دعا ده نور پیغمبر ګوري مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلی او د قبلېدو مختلف شکلونه دي
دا یو خاصه دعا ده او غټه دعا ده او چې پیغمبر مبارک څنګه وی هغه څه به ولا قبلی نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړي نوح علیہ السلام هغه دعا غټه دعا وا په دنیا کې استعمال کړه چې قوم نافرمانه شو نو یا الله زما دا قوم تباه کړي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا بس دا ټول تباه کړي هغه دا دعا استعمال کړي د قرنګ هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړي ده او حضور پاک څه فرمایي وی ما دا دعا پټه ساتلې ده په دنیا کې نه استعمالوم دا بزه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش لپاره استعمالوم څونه مهربانه هر موقع باندې رسول الله مبارک دعا په خدای زه خو حیران یم چې د طائف په سفر کې د طائف الکانو پر رسول الله مبارک په کانو گزارونه کول حضرت عائشه صدیقه ته تپوس کوي وی دا الله رسوله پتا سخت روز کمه تیره شوې سخت غډېرې به په نبی علیہ السلام ډېرې زیاتې په خود کې غاښونه مبارک مات شو غاښ مبارک مات شو مخې زخمی شو او د اوسپنې کړی پکې نښتې وه دومره سخت نښتې وه دومره چې په هغه راوتنه د هغه ټوپۍ په سر وه د اوسپنې هیلمټ او د هغه هیلمټ نه کڼی لاندې وې ځاندې وې یو کړی په دې بخ په توره ووهله نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې دوه غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وی عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې در طایف نه را روانو چې د طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی دی ویشتم او زما د وجود نبی نه روانې او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوا یم او را روان د کم ځای نه زم کم خوا دومره مې طبیعت ګډوډ ما پسې ټوکې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړي وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې دوران درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د ده سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړه چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منه اوس یې په کاڼو پې غزارونه شروع کړي دي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما د تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کم او برباد یې کم وی لاړ شه او تپوس ته وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسول د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا دوه غټ غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه اږدم چې چخنې کم ختم شي که یا زومه یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای موږ وایو چې کله به پې داسې کېږي چې دی ووینم او دی غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبان نه پوهېږي خدای ته زما د قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي وی کیدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو منې ما به پیغمبر چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زمونږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زمونږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له جړلې په مزدلفه کې وجړل د امت دپاره الله ته په مینا کې د امت دپاره الله ته جړلې
او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمای عائشہ بی بی ته تپوس کوي وی دا الله رسول د قیامت پر ورځ به تاسو کم ځای ګورم ته به کم ځای تا پسې به کم ځای ګرځم رسول الله مبارک ورته فرمایله عائشې دریو ځایونو نه به نه خطا کېږم دریو ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او څه چې امت له اوبه ورکو الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به ورته ولاړ او دریم مې دا سورات د پل چې تاسو پل سورات ورته وایې د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند زما وروڼو دوه کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې په کار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو او په کار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف خو کم از کم ووایو که لاس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري وکړو نو وایي چې جړلې نو زه پې ورپرېوتم حضرت فاطمه هم پې ورپرېوت وی رسول الله مبارک سر روچت کړ وی ما ته وی عایشې الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا سره او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به څنګه ظلم وکړي او خدا الله په حکم چلیږي ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتې کړي ستا په نمبر کې به بلې بیبي له تلې ما وی دا الله رسوله زما هم دقه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي له تلې بیا فرمایل وی نه ودومه جبریل علیه السلام راغی او زه یې پاسولم او ما ته یې ووی چې پاسه د شب قدر شپه ده د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیلې بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه هغوی به ګډې چیلې ډېرې ساتلې شپانو په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي نو زه رالمه ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سلګۍ ووایم او چغې ووایم چې زما امت خدای وبخي اوس د بنو کلب قبیلې ګډې چیلې هم ډېرې دي ویښته هم ډېر دي دا خاص دغه ته نه دی مراد مطلب دا چې بې شمېره خلک لکه د ګډو چیلو ویښته بې شمېره دي بې شمېره خلک الله بخي په شمېر یې نه بخي مطلب دا چې ډېر بندګان الله بخي اوس دا حدیث چې دی زما وروڼو ډېر علما په دې حدیث څه خبرې اترې کوي د دې حدیث کې خپل راویان چې دې کې دا راوي کمزوری دی دا دی دا دی دا دی دا دی بېشک خبره ټیک ده لیکن د اتو صحابو نه دا حدیث نقل شوی دی اتو صحابو او په دویشتو مختلفو سندونو دا حدیث نقل شوی دی نو په دې وجه زمونږ ډېر علماء کرام دا حدیث مستدل ګڼي چې دا حدیث او بل د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې تعامل عمل پې چالو دی نو زمونږ علما وایي کوم حدیث که ضعیفه مې کمزورې وي او هغې سره تعامل د امت ملګري شي نو دا تقویت ته رسېږي د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې تعامل په دویشتو سندونو د اتو صحابو نه منقول دی حدیث په مشکات کې شته په ابن ماجه کې شته په مسند د احمد کې شته په مصنف د ابن ابي شیبه کې شته په مسند د دارمي کې شته او ډېر کتابونه
دیلمی او الفردوس کتاب دی پاغی کې دا حدیث شتا او ډیرو شارحینو د حدیثو دا حدیث نقل کړی دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه او شیخ عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه، حافظ ابن تیمیه په خپل مجموعات الفتاوا کې د دې حدیث ثبوت ذکر کړی او د خدای د رحم نسب بعید او لري خبره. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمائے بل حدیث ہو نام پہ ابن ماجہ کے پر نسائی کے مدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شو قدر پشپا یعنی د دې میاشتې په 15 شپه په خپل خاص صفت سره د لومبي اسمان ته راکوزیږي. زمون پشان الله نزول نه کوي، دا د الله د شان سره مناسب یا د الله رحمتونه را نازلېږي او الله په خپل شان لایقه اواز کوي. سوی هل من مستغفر څوک بخنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم، په خپل الله اواز کوي. څوک بخنه غوښتونکی شته چې دی وبخم. هل من سائل څوک سوالګر شته چې سوال وکړي فاجیبه دې دعا قبول کړم. هل من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته چې روزي ولا ورکم. نو چې الله تا آواز کوي چې بخنه غوښتونکی شته او که نشته او ته اوده پروت الله درته آواز کوي سوالګر شته او که نه او ته اوده پروت الله درته په خپل آواز کوي چې رزق غوښتونکی شته او ته اوده پروت نو چې ته پاسې او ته لاس اوچت کې چې او الله ته آواز کوي. د حضور پاک وینا ده او د حضرت علی په واسطه رسېدلې ده خدای زه سوالګر یم زه غواړم. الله خو د بنده په شان دی چې په سوال خفه کېږي. بنده په سوال خفه کېږي، الله په سوال خوشحالېږي. الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله وی ما نه غواړی چې درکم. خپل وی قرآن شریف کې ادعوني استجب لكم غواړی چې درکم. او بیا سوی دا دعا عبادت ده. ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله اکبر. ان الذين يستكبرون عن عبادتي څنګه دي سيدخلون جهنم داخرين. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ورته. نو بنده وی ما نه مه غواړه، الله وی که نه غواړې نو سزا در کوم دوزخ ته دې درنه کوم. بنده په ورکړه مال دی وی کمیږي اگر چې کمیږي نه او الله سره خوش دومره څیزونه دي چې هغه کمیدو والا نه. الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه دي. نو په دې شپه به پاسه الله ته به سوال کوي او په دې انداز به کوي چې الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوي تا نه غواړم. څوک بخنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم، زه بخنه غواړم. څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم، الله تا نه غواړم. لیکن زمارونو یو څو کسان نه بخي د هغې دعا نه قبلوي. هغه څو کسان کم دي؟ یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي. الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي. بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی، دا شرک دی. بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي د بنده نه غواړي، دا شرک دی. یو دی چې زموږ د اسبابو لاندې څیزونه اوبه راوړه، ډوډۍ راوړه، جامه راوړه، دا خو موږ ته یو بل له ورکوو. علاج راله وکړه. یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي، جوړوالی بنده نشي کولی. ما له واده وکړه، واده دله بنده کولی شي. ما له زوی راکړه، زوی درله نشي درکولی. هغه څیزونه چې د بنده د اختیار نه بار دي اوچت دي، هغې کې که د بنده نه سوال کوي دا شرک دی، په دې الله خفه کوي. یو مشرک خدای نه بخي، دعا یې نه قبلوي. ودرېږه بلم درته وی یو مدمن خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي، شرابي انسان
یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصد څکلي یا په تیر کې او د توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم نه خیر شو دا خیر توبه وایسته. لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی ګورې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال کړه بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي بیا به د اړه ګرېږي بیا به د شوق راځي. د پوډر والا ته ګوره یو ځل پوډر اوس کی علاج والا او کی مور پلار دا هغه پوډرو نه ملی شي ټیک ټاک شي بعد پکې تبلیغ لم لاړ شي چله مو لګي سرور میاشتې مو لګي او چې واپس راشي بیا پې شروع کړي د کې یو خاص خوند دی خوند. نو شراب چې یو ځل چا اوسکل باس هغې کې یو خاص خوند دی بیا لګی او هغه شراب څکي دومره خراب شی دی زمارو خدای دې مونږ ته نه ښایي. زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بارمټ سفرونه مې کړي دي که نه نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي په دې جزونو کې جوس ورکوي اوبه ورکوي چای مې ورکوي. بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغوی په ملک کې په شراب پابندي نه نو هغوی شراب هم ورکوي. یقین په خدای وکړه ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست و نو ما اجینې لګیا وه سیدونه یې ویشل هلکه مې دا بوتل نه چې زما خو په یو شک دی وایي څه مې دا شراب دی دا شراب دی خو دا مختلف قسمه شراب دی. یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي یو هغه شراب دی چې معمولی غوندې لکه شملې چې سړی وڅکي سړی له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي. یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي د هغې د لاس ډوډۍ هم په جس کې نه خورم د هغې د لاس چیم نه څکم راشي او وایي تا څه راوړم دویم نه ما له کرکه راځي. شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی. نوم یې نشې نه خدای ساته. نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع دنیا په دې باندې اخته ده او دا بل شان نشه ده دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي. پخوا نشه کې به خوب و دا خوب تختی ما اورېدلی دي وی چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوه روزه خوب نه ورځي دننه کوکله شي ډټ شي ختم شي ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی نو چې آرام نی اخر کې لیونی شي ډېر آیس والا نو اوس متیازې بیږي او غلطې بیږي او ډاکټرانو لذي هغوی ته ال نه وایي چې په موږ دا چل دی یاره چې زه ناجوړه یم خوب ته بیا به د سر او تختی تباه شي او خلکو پیسې پکې لیدلي دي. یقین په خدای وکړه دې دی نه خلک سعودي ته وړي هلکه هغه ځای چې کوم دی د خدای کور دی مکه او مدینه د خوار شي هلته دا څیزونه وړي بس د شپې خلک ځان باچان کول غواړي چې بس پیسه ډېره وکټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې. بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب څکي مدمن و خمر توبت نو بس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه د هغه دعا هم خدای نه قبلوي. دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پنسې راکاږي کبرجن هم خدای نه بخي کبر به نه کې. رسول الله مبارک فرمایي الکبریا اوردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به یې کړم. مسلمان له پکار دی چې عاجزي پیدا کړي. کبرجن د خدای غټ دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې ریزمرې دی کړي. درېش څلورم څوک دی څلورم کیناګر دی کیناګر چې مسلمان سره کینه کوي. کینه پېژنې کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی د مال دی دا مال یې ولې دی د بچی دی دا بچی ولې دی د علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی د پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی د بچی دی دا بچی یې ولې دی. ایرونو دا ډېر خطرناک جرم دی.
ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي. نو تا په خدای اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي او تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري چې زه د خدای نه زیات پوه یم، الله دا دې ولې ورکول، دا خو نو پکار، او خدای درته انصاف ښکاري. کینې نه دې خدای ساتي. یو بل پکې هم واوره، عاق لوالدیه چې د مور او پلار نافرمانه. مور او پلار در سره څومره ښه کړي، مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړي، ته خو دغسې دنیا ته نه را پروتی چې دا څنګه ته ګرځې. تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي، ته خو یې په غېږ ګرځولی، ته خو یې ماشوم لوی کړی، تاله او دسماتې پاک کړی دی، تاله په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړې دي، په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده، خو تاله یې راوړې، ځان له جهنم ځای کړی دی، حرام یې راوړې ده، خو تا ته یې ساتلې. نو اوس مور او پلار سپي شو. یقین په خدای وکړه دا هم ګوره ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه. زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ده خدای تعالی. بیا خور او مور الا او بلا شي او ښځه نعمت ده خدای تعالی. نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوي، خو د مور به خیال ساتي، قدر به کوي، د پلار به قدر کوي، د پلار به خیال ساتي. کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی، په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم، زه نه ویم. په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې ده څنګه د مور او پلار قدر کړی دی، هغسې به هغوی د ده قدر کوي. دې کې ګورې دوه خبرو ته اشارت دی، یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي، بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي، عمر به هم دله خدای درکوي. بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی، قاطع رحم چې رشته ختموي، صله رحمي یو بل سره نه کوي. نن سبا رور دشمن دی، رور سره روانه، د ماما او د خورۍ یو بل سره روانه، د تره او د رواره یو بل سره روانه. دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه. د څه د برکت نه؟ د مال د برکت. یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي، نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی. یو اونه باندې نه دي، په یو اونه په ځمکه یو اونه ده، یو ورور یې زما ده بل ورور یې زما ده، یو ورور لږی شو بل یې مړ کړ، د هغه زامن لږی شو دا بل یې مړ کړ، دواړه د منځه لاړه، اونه په ځای ولاړه، په یو اونه دوه ورونه لاړل، ده رور وجل. های خدای، په خدای چې خلکو میندې وجلې، مور په دې میډیا تاسو کتې شئ، په دې به تاسو له راشي، په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجلی د پیسو د مال دپاره. تر څو زما وروڼو چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته ایښودې ده، د خدای یره نه راغلی. زه وایم دا خلک اخرت نه مني، دوی هسې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو، دوی هسې په خولې وایي چې زه اخرت منم. که تا اخرت منلې نو تا به دا چل کوم، که تا خدای منلی نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله، که تا پیغمبر منلی نو تا به دا چل به دې کو. دا کسان خدای نه بخي باقي بخي. زما وروڼو دوه کاره به کوې که خیر انشاءالله. یو به په 15مه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي، او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي. هغې ته هم لیلة القدر وایي، دې ته هم شب قدر وایي. شب او لیله یو شی دی. بعض علما وایي دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وایي دا د دې حق نازل دی. خیر څوک وایي په حق دا راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی، خو تاسو به دوه کاره کوئ که خیر انشاءالله.
یو به په 15 ورځ ما ته خو دغه تاریخ نه دی معلوم خو زما په خپل اندازه د اتوار ورځ 15 راځي سرکار نه نیم خبر سرکار کې دي چې د ګل ورځي خو ما په خپل میاشت لیدلې ده زه راته خپل اندازه وایم د اتوار ورځ سبا نه بله ورځ دا 15 راځي د شوقه ده روژه به نیسې که خیر انشاءالله او دویم د شپې یعنی بیګاله نه سبا شپه راځي که نه امینه د خالی نه پس د اتوار شپه نن خو د خالی شپه ده سباله شپه راځي د شپې خیر د ټوله شپه نه په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړې او اخره شپه کې پاسه او الله نه دعا وغواړئ ځان دپاره وغواړئ بچو دپاره وغواړئ نفل پکې وکړئ ذکر پکې وکړئ او کوشش وکړئ چې وجاړئ خدای ته او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جړه نه درځي په تباکو ځان جړغونې کې شکل د جړه جوړ کړئ په دې الله خوشحالېږي نو درې خبرې شو زما یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روجې ونیسئ صرف د رمضان نه مخکې یو 2-3 ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ دویم د اتوار په ورځ به که خیر انشاءالله روجه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ خدای ته به جړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ دا به کوئ که خیر انشاءالله او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړی تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کوي هغې تکړی ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي هغه دله ډوډۍ هم پخې کړي هغه دله چای هم پخه کړي هغه دله پراټې هم پخې کړي نو وروستو راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسئ نو زنانه په عبادت کې تکړی نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ صحیح ده که نه انشاءالله العظیم ښه د خټ د قاهر وفات شوی دی او د کاکړو حبیب الله او د مولیانو کلي د سجید کور والا الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې دا ټول وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د شیرپو د غلام حبیب کاکا کور والا وفات شوی دی حاجی د جمعې مرګري بالکل الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي عمر خطاب کورونو کې یو کس وفات شوی دی حاجی عمر خطاب حاجي صاحب د خدای وبخي خو ډېر بل شان سړی دا چې څوک وفات شوي دي عمر خطاب حاجي صاحب کورونو کې خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي اسرار خان اپریشن کړی دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي اسرار خان ډېر ښه سړی دی خالق دی الله دې روغ صحت ورکړي الله تعالی دې ولا شفا ورکړي دا بل ملګري وایي چې زما تره وفات شوی دی والد صاحب بیمار دی الله دې تره وبخه والد صاحب له الله روغ صحت ورکړه او د امتحان د کامیابی د الله پاک تعالی کامیابی درکړي او الله دې په امتحان کې کامیاب کړه ادنس یو ماشوم دی بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي جمعې مانځه نه پس مدرسه عثمانیه کې دستربندي ده بالکل دا قاری استمجان صاحب مدرسه ده دا چړی باندې ډیګې سره نو هغې کې اوس د مانځه نه پس دستربندي ده هغې له شرکت به وکړې ښه زه هم ورځم انشاءالله زه هم پکې شرکت کوم انشاءالله العظیم او دا خو بالکل ما خیال نو چې دا واقعي په کار خدا وه دی وایي چې دا څوک دا جج دی څه مردار غوندې دی د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیړ چاړ جوړ کړی دی دا سپیره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې څه وباره باندې راغلی دی هر سړی په دین غوټه په خدای قنو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران چې سترګې غړو بجلی ګران زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي ژوند خدای ورکوي اوس بجلی کم ځای ته ورسېدل هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران هره میاشت کې یونټ او دا کم بجلی ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم په 13 ځل ما په دې 13 میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی د جمع
د کوم ځای نه راوړو؟ هره میاشت اوس وایي بیا ګران شو، د خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه، بیخه موزه دا څه کوئ په دا پیسو باندې؟ خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک وباسي او غریب یې تباه او برباد کړ. اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم، هلکه ته اوس د رسول الله مبارک په ناموس حملې کې خوار شي، ته د پیغمبر په ناموس باندې حمله کې، د پیغمبر په پټکي باندې حمله کې، خدای به دې ذلیله کې، خدای به دې تباه کې خوار شي. دا زمونږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کې کېږي، زما دې په خدای قسم یې که دا ملک دې له جوړ. دې ملک له خو د پښتنو د علماو د خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګرېز نه به خلاص شو. نو انګرېز نه هم خلاص ته شو، په موږ هغه انګرېز خو لا خو موږ بیا خپل قانون کې به زمونږ ګوتې نه والې، دې خو زمونږ په قانون کې لګیا دي ګوتې وایي. ته څنګه مسلمان یې؟ ته څنګه خدای منې؟ ته څنګه منځ کې؟ ته څنګه محمد رسول الله وې؟ ته څنګه درود شریف وې؟ نو دا دوی لیکلي دي چې په عمرزو ختم نبوت چوک کې لمانځه نه پس مظاهره ده، بالکل پکار دي چې دا د ښه مضبوطې مظاهرې، خو په مظاهرې ښه دي، زمونږ یو جذبه ده، الله پرې خوشحاله شي. د مسلمان یو قوت دی، پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده. خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زمونږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي. ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي، خو چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي. ورشئ په فلسطین کې زما د قسمي هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه او برباده کړه، ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي، جوماتونه یې ختم کړل. پرون ما ته چا ووایي چې ما په خیال څه لږه غوندې علاقه پاتې را باقي ټوله ریز مریز کړه، په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو، د چا لاس نشته، د چا خپه نشته، دارو نشته، هسپتالونه تباه دي. دا حل دی؟ همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي را خاندي، ډانسونه ورسره کوي، یو ځای ورسره تعلقات ساتي. یهود وي زموږ پلار دی، هلکه ستا پلار نه دی، پیغمبر دشمن دی. څوک به وایي یهودیان داسې او څوک یې صفتونه کوي. ورشه مسلمانان یې تباه او برباد کړه، ښځې تباه کړه. دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته، هغه ماشومان تړتقې وایي، کورونه یې روان شو، وینې ته بیږي. د قیامت پر ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی. د خدای نه یره د مسلمان نشته. دا خو رسول الله مبارک ویلي چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې، نو تاسو کې به هم دقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ وروي. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي، خدایا زمونږ په حال رحم وکړي. د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ الله ته مدد وکړي، یا الله ته په خپل فضل مدد وکړي. موږ به هېڅ هم نشو کولی. زمونږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو خو بې خونده دي، بې غیرته دي، پیسه ټک دي، ظالمان. د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي. خدایا ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي، الله ته زمونږ مدد وکړي. یا الہ العالمین چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکی پورې خندا کوي، د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي، خدای ته ذلیل او خوار کوي. رب العالمین چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي. یا الله چې څوک مړي شوي دي دا مړي الله ټول وبخي. الله د هر قسمه پریشانو آفتونو نه پام یو ساتي. ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي، خدای دعاګانې ولا قبول کړي. یا الله چې زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه ډېر دوستان راځي، په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي، د زړه حاجات یې پوره کړي. الله بې اولاد ولا اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي. الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي. خدایا خدای د دنیا او د دین د پریشانو نه مساتې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیبه کړي. د هغې پر رولې شوي دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي. خدای د دواړو جهانو خیر او خوشحالي نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو فتنو نه مساتې. څوک او دا زموږ ملګری دی رفیق صاحب، هغه بیمار دی، سترګو څه تکلیف دی، ورته دعا وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي او شفا ورکړي. څوک بیماران یې الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم.